که یو سړی داسې وایي چې نعوذ بالله الله بې انصافه دی، چاله بچي ورکوي چاله نه ورکوي، یا چې د چا نرینه خوښ دی غوله نرینه نه ورکوي، چې د چا زنانه خوښ دی غوله زنانه نه ورکوي. نو ګوره د ټولو نه اول د الله رب العزت قدر او حیثیت چې سړی وپېژني، هغې نه پس به بیا سړی خپلو خبرو ته ګوري. موږ د الله رب العزت غلامان یو، موږ الله رب العزت بندګان یو، هغه پیدا کړي یو او دا چې څه یې الریډي راکړي دا د الله رب العزت په موږ باندې احسان دی. هیڅ قسم درخواست موږ الله رب العزت له نه دی کړی. قرآن کریم کې راځي الله رب العزت فرمایي یهب لمن یشاء اناثا ویهب لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا. نو هلته کې راځي چې الله رب عزت چاله نرینه ورکوي چاله زنانه او چاله جوړه ورکوي نرینه او زنانه. او دا خبره بالکل غلطه ده، چاله ورکوي چاله نه ورکوي. چاله بچي ورکول یا نه ورکول دا د الله د انصاف دغه نه ده، بلکې دا د الله رب عزت د بچهۍ قانون دی چې الله رب عزت فرمایي چې زه چاله ورکوم چاله نه ورکوم. او که مثلا نرینه ورکوي زنانه نه ورکوي یا زنانه ورکوي نرینه نه ورکوي او دا د الله رب عزت بې انصافي شي، نو بیا خو د دغه خبرې په مطابق باندې دا بې انصافي د پیغمبرانو سره وشوله. شعیب علیه السلام باره کې راځي چې هغه مکمل لورانې وې. دا شرط د نبي علیه السلام باره کې راځي چې هغه کمې لورانې وې. اکثر د زامن یې د بلوغت نه یا د نکاح نه مخکې وفات شوي دي او د نبي علیه السلام په لورانو کې صرف فاطمه رضی الله عنها داسې وه چې د هغې نه مکمل اولاد بیا مخکې لاړل او نورې لورانې هم هغه په څه ټایم کې بیا وفات شوي دي. نو بیا خو داسې به ووایو چې د هغو سره هم بې انصافي شوې ده، خو پیغمبرانو دا خبره په زندګۍ چېرته نه ده کړې چې مثلا موږ سره انصاف نه شوی، موږ سره ظلم شوی دی. نن خلک په باندې پوه شول چې دا ظلم زیاتې دی. داسې غلطه خبره ده، داسې ځان په دوکه کې اچول دی او دا خبره د کفر ده. فتاوی محمودیه 2 جلد 408 صفحه کې لیکلي چې داسې خبرو نه ځان ساتل پکار دي. انسان د خپل کوشش کوي، دعاګانې دې کوي او وایي چې الله په خزانو کې هیڅ کمی نشته او چې الله رب عزت ماله څه راکړي زه په باندې د هغه نه خوشحاله یم.